خپل ژوند کې کوي، که سیاسي فرد دی، که سوشل دی، که عام فرد هغه وي، هر چا ته پکار ده چې خدای خپل کردار ادا کړي. نو زموږ بدبختانه چې ورته وګوري سړی زموږ دا سیمه تر تعلیم سره ډېر شناخت لري په نسبت نورو ملکونو، خو په یو نظر سره ورته وګوري داسې ښکار لکه خاص کر دا د بالکل د تعلیم یو شی وي، که هغه دا چې یو دود دي، ځکه که ځوان کار لري هغه وایي تا موږ دا کار ته وکړه، پکار دغه د احساس هر څوک ولري، هغه مطلب د سوشل ورک والا په دغه کې څه پوینټونه زما په ذهن کې راغلل، ښه پوینټونه راغلل. دا دغه ښې فایدې دي د ناستې د خلکو سره، د ګرځېدلو خلکو سره، له میډیا سره، له سیاسي جماعتونو سره چې ستا په ذهن کې نور شیان ښه پوینټونه راسي. نو دا درې څلور پوینټ ما دلته ډېر ضرورت محسوس کړي. اول دا دی چې سیاسي جماعتونه دا اوس ما سوچ کړل دې خبرې چې سبا کې دې خبرې ته وکړي، دې خبرې عمران وکړي. نو دغه څه ډېر غټ پوینټونه راوتای شي، ډېر ښه د ډېر ښه فعالیت راوتای شي. اوله دا ما احساس وکړي، په ځان کې احساس وکړي چې سیاسي جماعتونه کمزوري، دغه سیاسي جماعتونه کمزوري دي، هر څوک به دغه وایي دي که کمزوري که نه دي. په دا کې میډیا کې میډیا نشته، دلته میډیا نشته. سیاسي جماعتونو کې ما یو چا ته ویلي وو، ما ته دا دوی پزه مې ولس غرش پزه مې هغه ته ما ویلي وو، ما له زما شکایت ورسول چې سیاسي جماعتونو څخه سیاسي جماعتونو کار نه کوي، د هغو ځای جوین نه اخلي، د هغو خبره نه کوي، د هغو سره د هغو پر نظریاتو پر فکر په سوچ نه ګارېږي. معاشرې خام سره خیالات کوي، نظریاتي طور خلک ځوانان تیاروي د شبهې نظریاتي طور خپل تیار شي، بیا پر مخ سیاسي طور تیارېدای شي. نو سیاسي جماعتونه کمزوري په دغه نسبت د میډیا کردار د میډیا کردار سیاسي طور مضبوط شي، پروګرامونه جوړ شي، خلک له ورسي، خلک سیاسي ساکم پالیسي دغه بیان شي، ښه پالیسي نه دا اوس غلط دي، دا اوس خوشي کې څه مسلې جوړ شي په انتخابات کې کایسته څه وایي څو غټه مسله جوړ شي، چا وټونه خرڅ کړ، چا هی وکړ، چا څه وکړ، څوک څه لاړ، څوک حکومت کې څوک دلته خبره د جمهوریت پلان کوي، یا تشبه ورسي بیا فوج سره بیا شل مسلې کې باندې دا غاینات دي، خلک خبر څه بدل شي. نو سیاسي جماعتونه کمزوري په دغه د میډیا پښتنه نه کوي، چې میډیا پښتنه نه کوي. نو هر بیکاره سړی سیاسي جماعت کوشش کوي چې سړی که بیکاره دي که ښه دي که ښه دي چې ما یې طاقتور دی هغه مخ دی، چې په دغه میډیا کې دی وایي نو سیاسي جماعتونه بیکته شوي وایي، په کار باندې ګورسي وایي چې وایي زه غلط سړی نشم راویستی، ما باندې نور میډیا پسې ده، ما باندې چې پسې ده بل وی دا څه پر دغه خبره کوي، پر دغه تاسو سوال کوي، دا نه چې په منفي اړخ باندې چې خامخا بېزتي وکړه، حقدار سړی په میدان راغلی و، هغه حقدار دی ولې مخ نه راغلی، پر سیاسي جماعتونو باندې به یو دباو وي. نو زه دا اول خواست دا کوم چې میډیا باید دا کار وکړي، سیاسي یو مشروطیه مسایل خو تل یو کوي، خو ډېر ښه دي چې هایلایټ کړي، موږ معلومه دي چې دغه مسایل د سلطې نه سیاسي مسایل نه دي دغه اوس. نو سیاسي جماعتونه پر دفاعي انداز باندې ولاړ شي. او دویم دا دی چې په میډیا کې زما رایه دا دې رایه کوم یو دغه یو دا رایه چې بجټ فوکس په میډیا کې څوک نه خبر سما څو بجټ دي، څنګه بجټ دي، څنګه راځي، داسې څه پوزیشن دی، په یونین څه پوزیشن، پر کونسلر څه پوزیشن دی، بلدیات څه پوزیشن دی، چیرمن څو پیسې راځي، ضلع څو پیسې راځي، ترقیاتي بجټ څو دی. زما دا خیال چې موږ پوښتنه وکړو چې بلوچستان ترقیاتي بجټ څو دی، شاید موږ په د سیاسي خلک د میډیا خلک شاید څوک نه خبر چې د بلوچستان ترقیاتي بجټ څو دی، په هغې کې د پښین څو حصه دی، په هغې کې د کاریزات څو حصه دی. یعنې زه دې دا ووایم چې د بلوچستان ترقیاتي بجټ 2.5 ارب دی، ترقیاتي بجټ 2.5 ارب، په دغه کې د ضرب شوي 13 ارب دی، خلي په ترقیاتي ملک کې غیر ترقیاتي نه شو دا سره ورکړي. په دغه کې د تحصیل کاریزاتو کو 1 ارب 10 کروڑ روپے حصہ 1 ارب 10 کروڑ روپے تحصیل کاریزات پر کار راځي چې 2 کال پر بسې درا دریم کال ته ورکړي. دا بینک پراتی دونه ځای باندې شته تیار کړي، دواره په څو غره چیرې غره. نو تی په بجټ باندې هم کار وکړي، تل خاصه شوی ترکیب ده کنه بجټ دی، پر بجټ چې اگر نس پیدا په خلک چې خلک خبره د شتي په دغه خلک شو راځي یو عرب دی بجټ دا چی دي. ولې خلیل صاحب دا ورسي نو د مجمع علماء له ورسي څه حاله ورسي ان بلا ورسي چې مسائل راځي چې دا زموږ بلدیاتي نظام د زموږ بجټ دا چی دي، دا څه مسله د ستنه راځي څوک په دغه کې صدر دی. د وزیر خزانه د زموږ خپل پارټي چې هغه د جمهوریت باندې مضبوط یقین لري، دا څنګه کال کې هغه روان دي د ام پی سره دی ورس د سپورټ پنځل سټاند د لایانو سټاند
چې هغه جمهوریت یقین لري جمهوریت لپاره منډه فرډه وي خواري کوي درنې کوي پنځه اتو لس ټنه پښتونخوا پنځه دېرش کسان یې په دغه کې ته څه مسله ده چې دا زموږ بجټ و پلان او دا زموږ دا دونه خراب مسله دونه خراب چې ګرځوري چا ویله بیا اوس دا شي راته ویله د زبرله مې چا کار ضرورت برای مجبور و دغه دوام اخیست موږ ما ته دا وایو ولست چا سره په بجټ 60 روپۍ بجټ دا وایو ولست څنګه راځي نو اکثر راته ویل چې کوم دوا وی سي د زموږ تخشي هغه ولې 6 کال 12 روپۍ لکسلي دي د دوا حکومت 12 روپۍ برته واسطه ولې چې دوا به راس دوا یې کوشش وکولې هغه نه کې ورته لیک شپږ مرکز نه تی په بجټ څخه چې زموږ دونه بجټ دي زموږ دونه حساب دي چې کوم څه شي خبر چې کوم شي خبر سي بیا یو خبر څنګه وکړي بیا خلک خبرې دی چې خلک غاړه کړي نو وایي دا او جمهوریت باید فوکس جمهوری انداز باندې جمهوریت د فوج د ایجنسیانو د دغه کردار مخالفت او د جمهوریت په حق کې کوم جمهوری جماعتونه دي جماعتونه خپل جماعتونه مجبور دي چې ویل جمهوری نه است د استقرار دي د خو نه دي د خو ناجایز نه دي ناروا نه دي د خو بد کار نه دي دا تی باید د جماعتونو د سرتغاړو ونیسي چې ورته به جمهوری انداز او د غیر جمهوری ادارو مخالفت کوي او د جمهوریت ایمان د داتې کوي دا به نو څه کوله داتې وکړه کجې کنه یې کړي دغه تر روان او اخري خبر دا ده چې تاسو خبره وکړئ چې څوک فیصله خلک مولانا مودي رحمت الله علیه وی 15% خلک معاشره کې اکټیو 15% خلک اکټیو دي دا په 90% چې دا په دغه بسی په دې کې 2% شګي 2% بد دا 15% نو وی خلک به خدای د پاره چې خود ظلم د پاره د 2% فلوزای په موږ راځي په خلک چې موږ د خدای د پاره موږ د 2% فلوزای نشو کېږي د حق د پاره موږ نشو کېږي نو موږ باید د 2% خلک وپاسو فوکس وکړو میډیا ته دا میډیا کار کوي صفه خبره ده چې سیاسي جماعتونه کار نه سي کولای سیاسي جماعتونه کې ته شمالو سیاسي جماعتونه کې پر مخ څوک خلک کرپشن کمیشن چالو وځي دي څوک نه راغلي مولانا د اندور راغلي دي نسیک راغلي نه عیسائی راغلي د امریکای فوج راغلي نه شي راغلي بس تاسو ما اوس سیاسي خلک دي د چپی کوزه ولزم ما ته غواړم چې ول د چپی نو کدا غد بګنیم چې صدق خلک مشره جمع او شکر لري او تی د باور واچو نو ان شاء الله زما یقین دي چې آینده 15 کال بعد 3 کال بعد د میډیا ته مضبوط کیږي سړی به هم قدم چپ نشي دلای د میډیا لویری د کوم خدمت کوي په داسې وخت کې ارزو دام ته وکړه ان شاء الله تی چې پرموج هڅو ونیواسته اته تر غاړه به تحصیل امیر زده کوي جمعه هر شي سره تاسو سره د میډیا سره د جماعت طرفه یو غلط طریقې اختیار کوي طریقې اختیار کړه غلط خبره وکړه د غزه زمواره هغه ته ماته راکوي چې زه د خپل په صورت جماعت د ټول ملګرو په اجازه د ټول مخکو جماعت اسلامي د یو شکریا ادا کوم چې دا شایسته پروګرام ارینج کړی دی او څو کله ما په اجنډا سره خلاص دي د صحافیانو د میډیا خبره میډیا کردار معاشره کې منظور باندې کبه مشران سبا کشران سبا انجوري موږ د خانوزي اوسیدونکو مجتمع لموش خالص په خانوزي نظر واچو او د خانوزي چې کوم ماضي تر رسول دا نن بیا حال دی سبا مستقبل څه دی د نن ځوانان د په دې پوهیږي البته د ایجنډې مطابق بداوي هم چې موږ د عقیده ده د ملګری د ملاخر ذکر وکړي چې چا د کې کاږي له لارې څه ویلي دی چې دی په انګلیزي کې یو کوټیشن دی غوي every long journey starts from a single step هر ور سفر چې دی هغه یو قدم شروع کوي نو قدم ما په خیال سره د ولس ځګ دلته دی د عمران په شکل دی په کسان ته کسان بنو دا راځي د زموږ د خانوزي هر ایشو په تقریب راغی لایټي بیا چې خلکو نوټس کراوي دا ظاهره د څه خلک بدای هغه دوی ته کومک ورکړي چې خلک بدای خندونو په جوړېږي دا خند جوړېدل والا خلک یې هغه ډېر کم دي دا هغه ایشو ډېر کم دي زه بداوي اما انت تاور چې 9% هم نه مطلب موږ د پښین دا وخت باندې په وله اتلک دا اتلک کې زما په خیال سره چې دا موږ ډېر څه ګرځي د دې سکالو په دې پښین کې ګرځم شه دا ومنه شپاټي د پښین صدر یم او صوبې ته بلاړم په دا اتلک کې په حساب اتیا کسان هم نشته خراب خلک نو دا اتلک چې چاته اتیا نشته معنا پرسنټیج په ډېر کم دا نور ګرځه شه خلک لګي
او دا ښه خلک چې دي د اتیا کسانو د اتیا اته لکه انسانان سترګو کړي دي. وجه یې څه شي ده؟ وجه یې دا ده چې موږ ته پر موقع باندې غږ نه کوو. د کتیل شفاهي یو شعر دی، هغه وایي اوس سام منافق نہیں دنیا میں کوئی اور جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. موږ اصل خبره دغه ده. دلته چې دا چا د میډیا چې د میډیا څلورم ستون دی، زموږ دا عقیده ده چې عدلیه، انتظامیه، مقننه او میډیا دا د سټیټ یا د ریاست ستون دی. نو دغه میډیا دا چې رول پلی کړي، دا زموږ درې دا نور ستون چې دي، د عدلیه رول، د انتظامیه رول، د مقننې رول، دا هایلایټ وایي چې دا یې هایلایټ کړ. ګوره هغه دا وخت مفلوج دي، غټه خبره ده نه، لویه سطح ده. البته موږ دلته چې راغلو، دلته چې هغه کوچنی غټ مشکل موږ ته پېښ شوی دی چې دې خلکو غږ پورته کړی دی، که یې په یو چا په مشکل باندې پر موږ باندې غږ کړی دی چې د فلاني سړي فلاني ضرورت دی، مطلب باوسوکه خلک دي یا څوک وسو دسته دي هغه د کومک وکړي، یا فلاني مشکل دی په دې کې پکار دا دي خلک مرسته وکړي. نو دا باندې خلکو زما په خیال سره 99.9% خلکو د دې کومک کړی دی، مرسته یې کړې ده. البته د 0.9% خلک چې دي، 0.9 به زه ووایم، د دې خلکو خبرې ته توجه ورکول نه دي پکار، او نه پر دې باندې دونه قدر ما په خیال سره خواشني ظاهرول پکار دي. هغه کلار چا څه دي او په دې کې پیدا خبره بیخي نشته. خدای مکړه چې زه زورور سافیر ما شاته، زما کورنۍ ده، زه طاقتور سافیر ما شاته، دا یو قسم د مافیا ده. د هر سافیر په خپل ځای خپل حیثیت دی، هغه که هر څومره دی، که کوچنی دی که غټ دی، په دې ته خپل پیمایش موږ نه یېږدو. نو دلته چې دا کوم کار ته روان کړی دی، زه خو په خپله د عوامي نیشنل پارټۍ د نماینده په حیث تاسو ته باور درکوم چې هر چیرې ضرورت و، خصوصا د ولس غږ ټیم ته زه ګرده په نامه پېژنم. نبیل جان اوس اکسیډنټ کړی، نور ملګري عمران جان، دا چې خالد د خانوزي هر شی ښکاره کوي، دا صورتي ښکاره کوي، دغه زموږ دپاره اعزاز. نو موږ دار درکوو دوی ته هم، او تاسو ته دار درکوو. خبره اوږدول نه، الله تعالی مو عزت وکړه، خدای مو حفاظت وکړي. بلکې زه دا وایم چې هر انسان آزاد دی. بد خو بد په معاشره کې ګوره، د تمامو انبیاو تاریخ وګوره چې په هر چا بد کول په خپل جومات کې هم یې ترلاسه کړي. دا خوا سړی کولی شي چې بای بد ته بد ووایه، کار څوک ښه کوي، هغه د رسلي مسلمان هم نه وي، کافر دی چې ښه کوي ښه به ورته وایه، ته خو درته بد نه شي ویلی چې دا سړی بد کوي. او بیا دا ټول انسانان په معاشره کې نن دا یو بګار دی چې ای پلانی کور دی، ای پلانی کور دی، ای پلانی خانه، بلکې دا ګرد امت چې دی دا په مثال د یو جسم دی. اوس په جسم کې که پر غاښ دړ دی، نو له هغه سره دا ګرد بدن په تکلیف یې کنه، د غاښ له دا ګرد بدن سره څه کار دی، خوب نه درځي، سترګې هم په عذاب ده، لچ هم په عذاب دی، غړی هم په عذاب دی. نو امت هم ګرده غاښ راغلی چې اوس یو سړی په دې قوم په معاشره کې آباد سي، ګردو سره آباد شي. ته سړی پیسې پیدا کړي، زکات باسي، دا زکات نو دغه د خپل کلي و غریب ته ورکوي. نو غریب در سره آباد شو که نه شو آباد؟ چې ته زکات نه لرې، ته به غریب ته څه شي ورکړې؟ ته خپله غریب یې، ته به بل ته څه شي ورکړې؟ چې ته آباد شوې زه در سره آباد شوم، چې ته ګزار شوې زه در سره ګزار شوم. دا معاشره کې چې کوم نقصانات دي دا موږ خپل نه بولو، که هغه سرکاري عملات دي، که هغه پرایویټ عملات دي. په تمامه دنیا کې دا قانون دی چې پرایویټ هم شی جوړوي، سرکار ورځي دغه جاج پړتال کوي، خپل انجینیر خپل شی جوړ دا سم جوړ کې سار بیا دغه زر ستا پړوسي په تکلیف نشي، دا دیوال پر هغه نه ونړېږي، دا ستا کور پر هغه نه ونړېږي چې خپل کور جوړوي. په غیر دنیا کې دا قانون دی چې ستا د کور سرکار جایزه اخلي، د سرکار اجازه نشي جوړولی، سرکار له ورځي. نو سرکاري عملات خو نو بیا ډېر ضروري دي چې هغه سرکار دغه کوي چې دا ستا په خپل شي هغه د دا شي خیال ساتي چې بای دا به ته دا تر مضبوطه جوړه چې ستا پړوسي ته، ستا وشي ته، د اوبو زه د هر شي زه اوس دا نن ته موږ نقصانات راشي په دغه شي چې زموږ د بغیر انجینیره یا بغیر داسې شي جوړ کړو، د هغه دا نقصانات نن موږ ګرد معاشرت نن په دغه کې ګرد په تکلیف دا هر مسلمان وګورو. شکریه ادا کوم چې دوی خپل قیمتي وخت و موږ ته راکړی او له موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړي.